بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه اوله کې مصنف رحمت الله علیه دا خبره کړو چې کلمه په درې قسمه ده. یو دا اسم بل فعل بل حرف. مولده ته پوری د کلمې د اولنی قسم د اسم باسو لاول د اسم تعریف او بیا د اسم علامات او بیا د اسم مختلف تقسیمات د اعراب او د بنا په اعتبار سره معرب او مبني او بیا په معرب کې اسم متمکن او اسم متمکن 14 قسمونه او بیا د 14 قسمونو کې نه قسم اعراب منصرف غیر منصرف او بیا د هغه سره د سرازه مرفوعات منصوبات مجرورات او توابع کوم چې په معرب کلمه باندې په اخره کې راځي دا غي باسو شو. بیا مبني او د اسم مبني اته قسمونه مضمرات اسماء اشارات موصولات افعال اصوات مرکبات او ظروف او اسماء کنایات دا ویل شو. او بیا داغې نه بعد په خاتمه کې لس فصلونه په لس فصلونو کې د معرفین کې لباس بیا داغې سره د واحد تسنیه جمع اسماء العدد باس او بیا د مذکر مؤنث او د دې سره بیا مصدر اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبه. نو دا تقریبا چې اسم تل دا ختم شو. اوس د دې نه فعل شروع کړي. نو فعل دا اول خو د فعل تعریف مخکې را ویل شو او به تاسو ته کې شي دي څه ته وی فعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة چې دا هر کلمې ته ویل کېږي چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وي او د دریو زمانو نه بګي زمانہ مندل کېږي. بیا الګي تاسو ویلو د فعل علاماتو د فعل علامات کم دي. سین به شروع کی سوف به شروع کی بھئی قد به شروع کی ضمیر مرفوع متصل به پکې راغلی او تای ساکنه به پکې راغلی باخره کې او امر به وي نهي به وي وې حروف اتین به پکې راغلی زمانه به پکې مونږ لګي ټول نه غټه خبره ده په فعل کې چې د دینه په گردان کې دي فعل کې قانون نه خپکی یو کني او دا دوه به خامخای یو دا چې گردان به کېږي او دویم دا چې ضمیر مرفوع متصل به پکې لکه دسی یو فعل نه چې هغه د ضمیر مرفوع متصل نه خالی. نو چې کله موږ د سوکو چې لکه دا اسم د فعل له حرف ته فعل له ولی فعل له نو کنور نه خستا په ذهن کې نه نو دا دوه خامخای چې التصریف الى الماضي والمضارع چې دینه ماضي مضارع ته گردان کېږي او دویم دا چې په دې کې ضمیر مرفوع متصل موجود دی ځکه هیڅ یو فعل د نشته چې پای کې ضمیر مرفوع متصل نه وي. بیا د فعل سلور قسمونه دي دلته درې تقریبا ذکر کړي چې اسم دی دا ماضی مضارع او امر دا نه هم بری امر کې دقه ماضی مضارع او امر وجه د حصر بګی دا چې فعل دا به خالی نه د فعل یا اخباری وي یا به انشائی وي. که انشائی جو امر دی او که انشائی نه خبری وي نو بیا به کې دای چې بدی کې با په شروع کې به د حروف اتین او حرفی یا بنی که په شروع کې د حروف اتین او حرف جو مضارع او کنه جو بیا فعل ماضی نه پوه شو به باندې وجه د حصر د فعل درې قسمونه دي ماضی مضارع او سو امر. وجه د حصر په کې سره چې دا فعل دا به خالی وو حالونه یا اخباری وي یا به انشائی. اخباری نه په ذریعہ سره به خبر ورکولېږي نو که انشائی وجودي ته امر وي او که خبري نو بیا به وو حال نه خالی نه یا په شروع کې د حروف اتین نه حرف راغلی او یا بنوي کوي ته مضارع او کنوي راغلی بیا سره ماضی نه. نلاول پر ماضی تعریف کوي چې ماضی څه ته وایي وفعل دل على زمان قبل زمانك دا فعل ماضی هر فعل دی وایي چې دلالت کوي په هغه زمانہ باندې چې ستاره زمانه نه مخکې مطلب اوس چې موږ په کوم زمانه کې وکړو د دې نه مخکې چې کوم فعل په کوم زمانه باندې دلالت کوي ته فعل ماضی وایي. واښ به معنی فعل ماضی څه ته ویل کېږي وفعل دل على زمان قبل زمانك استاره زمانه نه مخکې چې کوم زمانه نه ایته سوې یعنی اوس ته په کوم زمانه کې د دې نه مخکې چې کوم زمانه ده نو ایته څه ویل کېږي فعل ماضی. فعل ماضی دا مبني وي فعل ماضی څه وي مبني وي او دا فعل ماضی چې نه دا دغه دا مبني الاصل نه ده ځکه اصل په افعالو کې بنا ده اصل په افعالو کې سره مطلب ځکه اسماء چې کنه اسماء اسمونه
نو بدی کې اصل اعراب ده او په افعالو کې اصل کې جنن دا سره بنا ده یعنی هر اسم دا معرب وي خو کچرته یو اسم دا مبني وو نه به د صدوجي نه لکه موږ وی اسم متمکن دا مبني دی خو چې کله اسم غیر متمکن دا اسم متمکن دا معرب دی اسم غیر متمکن مبني دی اسم غیر متمکن ولی مبني دی ځکه چې د مشابهت د وجه نه جری د مبني الاصل سره مشابهت ده او هر تاسو ویلو چې د مضمراتو د سره مشابهت ده کم مشابهت ده د موصولات کم ده د افعال کم ده پوه شو به معنی دغه شان دي په افعالو کې اصل کې جنن دا بنا ده کنده به مبني وي لکه فعل ماضی مبني ده فعل امر مبني ده اوس فعل مضارع معرب ده فعل مضارع ولی معرب ده اوس په ان شاء الله وایو چې د دې اسم سره مشابهت ده د اسم سره د مشابهت او جنده معرب ده خو شو ویل باندې نو اصل په اسماء کې څه شری اعراب او اصل په افعالو کې بنا ده نو فعل ماضی څه کوم مبني چې اصل په افعالو کې بنا ده بیا فعل ماضی دا اخر دا به کله مبني على الفتح وي کله به مبني على السکون وي او کله به مبني على الضم وي فعل ماضی اخر کله به مبني على الفتح وي مبني على الفتح به ذکر چې فتحه اخف الحرکت ده مبني على الفتح به کله وي چې کله د دې په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نه وي او واو سره نه وي دا به یادي کله د دې په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نه وي ضمیر مرفوع متحرک نه وي و ضمیر مرفوع شته متحرک نه لګا ضربا ضمیر مرفوع شته متحرک نه ضربتا نو دانا پوه شو مې باندې چې کله فعل ماضی با بدری حالتونه کې مبني راځي شي فعل ماضی با کله مبني په فتح باندې کله به مبني په سکون باندې او کله به مبني په ضمه باندې فعل ماضی با مبني وی کله په فتح باندې نو هلا چې کله فعل ماضی خالی وي د ضمیر مرفوع متحرک نه او دا واو نه پوه شو مې باندې کچرتا د ضمیر مرفوع د فعل ماضی په اخر کې واو راغلو نو بیا به دا فعل ماضی مبني وي په ضمه باندې لکه ضربو واو راغله کنه ایوه ایا د دې په اخر کې ضمیر مرفوع متحرک راغلو ضمیر مرفوع نو بیا به دا مبني په سکون باندې لکه ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربتو ضربتم د دې وجه تاسو ویل کنه پروس کال ضربنا نمبر 1 ضربنا نمبر 2 توالی 4 حرکات چې سلور حرکات په کلمه کې پر لپسې راتلل منه دي کلمه بیا عامه ده که مطلق کلمه بیا عامه ده که حقیقتا یو کلمه وي او که حکما یو کلمه حقیقتا یو کلمه لپاره مثال لکه دا حرجه بعضو کې دا حرجو صوبات کې دا حرجه نو دا حرجه او حکما یو کلمه مثال لکه ضربنا چې په اصل کې ضربانو صوبات کې نو دا په اصل کې دوه کلمې دي ضرب فعل له او نون چې دا فاعل له په اصل کې دوه کلمې دي لیکن د دې فعل د فاعل سره شدت اتصال ده د شدت اتصال د وجه نه دا یو کلمه ګرځېدلې ده نو ضربنا ته جوړ شوی ده ضربنا بازل کې څنګه ضربانا سو بازل کې لکه تاسو په اوله کې دا په اوله کې ضربت واحد مؤنث صيغه ضربتا تسنیه مؤنث چې موږ جوړو نو ضربت سره موږ الف لګاو ضربتا شو بیا چې کله موږ چې رجو مؤنث څنګه جوړوله نو سره لګاو ضربت نشو څه شو ضربت نو وزدل کې دوا علامات تانیث په یو کلمه کې راغلل نو ضربنا نمبر 1 قانون دی چې دوا علامات تانیث کې په فعل کې مطلقاً ناروا دي په فعل کې مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نه یو کله مختلف جنس نه او په اسم کې اعلی ناروا دي چې کله د یو جنس نه لکه ضربات دا ناروا دي او ضربات دا جایز دي پروس کال ویلي نو ضربت نه کې مونږ راتاله نکړه نو څه پاتې شو ضربانا څه شو واستوالی 4 حرکات رالل یعنی سلور حرکات پر لبصیر رالل او سلور حرکات پر لبصیر راتل دا منلی نو مونږه دی بالا مونږ حرکت ختم کو سکون ولکون ضرب نه ته جوړ دا شان دي ضربته بعد ضرباتا ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ودا ټول دغه ضرب نمبر 2 د وجنه د
دغه سلور رکعات په دې کې ته چې راتل ناروا دي فزربک کدی کو سلور رکعات یو ځای راغلي دي نو به ما ته دا خبر وکړه چې یو کلمه وي یو کلمه هغه حقیقتا یو کلمه کو حکم یو کلمه نو د فعل د فاعل سره شدت اتصال نو یو کلمه وي او په ضربک کې ضربه جدا کلمه ده او کاف جدا کلمه ده خو کاف مفعول له او د مفعول د فعل سره شدت اتصال نشته لهدا دا راتلی شي الهغه پوهیږي کنه نو دا ټول ځړې خبرې دي نو خبره به څه نشته ده نو په فعل ماضی په اخره کې به کوم حرکت راځي کله به ماضی به مبني بر فتحه کله به مبني بر سکون او کله به مبني بر ضمه باندې نو ماضی به مفتوح کله وي چې کله په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نه وي او واو پکې نه راغلی که ضمیر مرفوع متحرک پکې راغلو نو بیا به فعل ماضی اخر بسوي ساکن وي او کچرته فعل ماضی په اخره کې واو راغلو نو بیا به هغه فعل ماضی مبني بس باندې بس ضمیر باندې دا وګوره ضربا نو دا مبني پر فتح ولې دی ځکه په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک هم نشته واو پکې او په ضربا کې ضمیر مرفوع غشته او متحرک نه دی ضربو کې واو راغله راځو دا شان ضربت نو په ضربت کې ضمیر مرفوع غشته او متحرک نه دی ضربتا په ضربتا کې ته لګا دا خو متحرک راغله پتا باندې حرکت راغله او بیا هم ضربتا نه نو تاسو الله کې ویل دي چې تا دا حرکت چې نه دا سره عارضی دی تا دا حرکت سره عارضی دی دا باندې ضربتو الف ته سره موږ د تسنیه ولګو نو الف د خپل مخ کې ساکن نه غواړي ناغي موږ دا وکړو پوه شئ ها نو وګوره وقد سبق القسم الثاني في الفعل دویم قسم د کلمې د فعل له وقد سبق تعريفه او اذا فعل تعريف مکه تیر شوی دی نو دا څوک کنه واقسامه ثلاثه نو د فعل درې قسمونه دي کم دي ماضي ومضارع وامر ماضي مضارع او امر ماضي باطل کې څنګه ولګا ماضيون سو باطل کې ماضيون بیا شروع شو يدعو يرمي د ودینه یا ساکنه شو ستې جوړ شو ماضين او بیا ماضين اجتماع ساکنه د ودینه ماضين ومضارع وامر الاول الماضي ماضي تعریف سره هو فعل دل على زمان قبل زمانك دا فعل چې دلالت کوي په زمانه باندې چې ستاره زمانه نه مخکوي اوس په ماضي چې دا مبني وي ماضي ولې مبني وي چې اصل په افعالو کې بنا ده اصل په افعالو کې ماضي مبني پر فتحه ولې ده ځکه چې فتحه اخف الحرکت ده ځکه چې فتحه خالي بیا بل خبره راځه یو خبره ولا یاد کړئ لا به ان شاء الله چې په دې کتاب کې ملو نشي چې لکه دا ده کنه چې یو کلمه چې معرب راځي کنه داغه درې وجي یو کلمه چې معرب راځي نه سوجي درې وجي یا غوا په کلام کې فاعل واقع کیږي یا مفعول واقع کیږي او یا اضافت واقع کیږي دا اسم چې مبني معرب ته دیم د قواعد ده چې یا دا فاعل واقع کیږي یا مفعول واقع کیږي او یا څه واقع کیږي مضاف واقع کیږي او دا درې وانه خبرې په فعل کې نه مندريږي یعنی فعل خو نه فاعل جوړيږي فعل خو نه مفعول جوړيږي او نه فعل دا مضاف جوړيږي ردی وجنا پدې کې موجب اعراب نشته ده یعنی کلمه چې معرب دي وجه سره چې د درې وجونه دا معرب یا خدا فاعل جوړيږي په کلام کې یا څه جوړيږي مفعول جوړيږي او یا او دا فعل چې ده نو دا فعل نه فاعل جوړيږي نه مفعول جوړيږي او نه مضاف جوړيږي نو ځکه اصل په اسماء کې بنا راخه الګ بلې خبره باندې پوښوي اصل په اسماء اصل په افعال کې بنا ده ولی ځکه چې بلې کې موجب اعراب نشته ده موجب اعراب څه څه دي درې کم دي فاعلیت مفعولیت او اضافت هو مبني على الفتح او دا مبني په فتح باندې خو کله ان لم يكن معه ضمير مرفوع متحرك چې کله لري په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نوي ولا واو نه پکې سوي لکه ضربا ومع الضمير المرفوع المتحرك او کله چې لري سره ضمیر مرفوع متحرک راغلی وي نو دا بیا مبني وي على السكون لکه ضربتا ضربتي ضربتو ضربتم او ضربتم دا ټول په ځان لګوا وعلى الضم مع الواو او کچرتي د دې فعل ماضي په اخر کې واو راغله نو مبني په ضمه باندې کذربو لکه ضربو شو هغه په شو باندې خاجي
دویم نمبر د فعل دویم قسم هغه مضارع ده زارع یزارع مزارعه په معنا د مشابهت سره راځي زارع یزارع مزارعه په معنا د مشابهت سره راځي نو دا فعل مضارع څه ته وایي چې دا هر هغه فعل چې د اسم سره مشابهت لري هر هغه فعل چې د څه سره د اسم سره مشابهت لري د اسم سره مشابهت لري د اسم فاعل سره مضارع د مضارع ولي و چې دا د اسم سره مشابهت لري الکه د اسم سره په څو خبرو کې مشابهت لري په د اسم سره لفظاً هم مشابهت لري او معنن هم لفظاً دا لکه څنګه چې فعل 4 حرفي راځي فعل مضارع 4 حرفي دغه شان دي اسم 4 حرفي وي لکه فاعل څو حروف دي څلور او په یضربو کې څو حروف دي څلور حروف دي پوه شو مې باندې دغه شان دي په حرکات او په سکناتو کې دا یو شان دي حرکات او سکنات په یضربو کې درې متحرک او یو ساکن دي په ضاربون کې درې متحرک او یو سره ساکن دي یا ګوره یستخرجو ده یستخرجو پنځه شپږ ټکي دي بګي او مستخرجون کوم څو ټکي دي شپږ ټکي دي او مستخرجون کې شپږ ټکي دي دا په یستخرجو کې دو پکې ساکن او څلور پکې متحرک دي او مستخرجون کوم دو ساکن او څلور متحرک دي نو په تعداد د حروف کې یو سره یو شان دي دویم په حرکات او سکنات کو سره یو شان دي او دریم په لام تاکید کو سره یو شان دي لکه څنګه چې په فعل په اسم فاعل باندې لام تاکید داخليږي دغه شان دي په فعل مضارع باندې هم لام داخليږي او معناون مشابهت وسره سره لکه څنګه چې په فعل مضارع کې معنی د حال او استقبال مونږ لري دغه شان دي اسم فاعل به مال عمل کې چې کله بده کې سوي د حال او استقبال ولا معنی بکی نو چې اسم معرب ده نو فعل مضارع هم سوي ولی زګه چې د دې د اسم سره پسو سجنو کې پسلور سجنو کې پسو کې پسلور کې نمبر 1 پس کې په تعداد د حروفو کې نمبر 2 په حرکات او سکناتو کې دریم نمبر په لام تاکید په دخول کې او څلورم نمبر چې په دې په حال او استقبال باندې په دلالت کولو کې دا وایي به مخکې الثاني المضارع او دویم نمبر په فعل په قسمونو کې مضارع ده وهو فعل دا فعل يشبه الاسم جاء مشابهت لري د اسم سره باحد حروف اتين چې په دې کې په شروع کې با د حروف اتين حرف راغلي حروف اتين حمزه تا یا نون حمزه تا یا نون ها او دې د حروف مضارعات هم ویل کېږي څورته وای حروف مضارعات ورته هم وای بیا یو څه په کې د جلدی په اخره کې الف راځي یو څه په کې د په اخره کې نون راځي لکه اضربو او نضربو پنځه چې غیر چې دې په شروع کې یا راځي او په نور ټولو کې فار راځي تا راځي پوه شو به باندې دا پنځه نه درې یضربو یضربانی یضربونا څلو درې او تضربو تضربانی یضربو څلور په څلور کې یا راځي په څلور کې یا او په یو کې دغه الف او په یو کې نون او په دې علاوه په نور کتاب راځي فی اوله لفظا چې دې په شروع کې به حروف اتین راغلي بیا وی لفظا یعنی د دې په دې فعل سره د دې فعل د اسم سره مشابهت ده لفظا هم او معنا هم لفظا په څه کې مشابهت ده فی اتفاق الحرکات والسکنات په حرکات او سکنات په اتفاق کې چې لکه پای کې هم په یضربو په ضاربون کې په یضربو کې درې متحرک یو ساکن دی او په ضاربون کې درې متحرک یو ساکن دی په ضاربون کله درې متحرک یو ساکن کم دی نو په ضاربون کې د الف چې دیګه عدم حرکت ته سکون وای عدم حرکت ته لکه یضربو او یستخرجو د مستخرجون سره او یضربو د ضاربون سره وفي دخول لام التاکید او په داخلو د لام تاکید په اول لري کې یعنی لکه څنګه چې اسم فاعل په شروع کې لام تاکید راځي لکه ان زيدا لقائم او ان زيدا لا يقوم وفي تساويهما في عدد الحروف او دا غاڼه برابر دي پس کې په عدد د حروف کې ومعنن او معنن هم د دې یو بل سره مشابهت لري اسم فاعل د فعل مضارع سره معنن هم مشابهت پس کې في انه مشترك بين الحال والاستقبال دا مشترک وي په منځ د حال او استقبال کې كاسم الفاعل لا اسم فاعل پشان دي ولذلك سموه مضارعا دري وجنا دې د مضارع ویل کېږي دینه ودې ته څه ویل کېږي مضارع ویل کېږي ځکه مضارعات ما تاسو مشابهت ویل کېږي وسوي کنه چې مضارع
دا په حال او په استقبال باندې دلالت کوي چې کله قرینه نوی موجوده کله چې قرینه نه موجوده نو د دې ته حال او استقبال باندې معنی اخستې شي لکه زید یضرب معنی دا زید وهل کوي حال ولا معنی زید یضرب زید به وهل کوي نو دا مستقبل ولا معنی خو چې کله قرینه موجوده وا نو بیا به منګه چې څه قرینه موجوده واخلو لکه سین او سوف چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي لکه برانو سین او سوف چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي دا بل استقبال د پار راځي بیا په دې کې حال والا معنی نه مونږ لري لکه سيضربو معنی زرد چا به وهل وکي زرد چا وهل کینو زرد چا به وهل وکي بیا په سین او په سوف کې دا فرق دی چې سین د استقبال قریب د پار راځي او سوف د استقبال بعید د پار راځي لکه سنقرئك فلا تنسى زرد چې مونږ بولو پتا باندې بیا بتانه نه یریږي کلا سوف تعلمون سيكفيكهم الله فهمه کډه شم سم لګي او لام چې کنه لام مفتوحه کړه چې په فعل مضارع باندې راشي نو دایره دغه سره خاص کوي د حال سره خاص کوي دغه سره بیا استقبال والا معنی بګنی نو چې کله قرینه نه موجوده نو په فعل مضارع کې حال والا معنی هم او استقبال والا معنی واسطه چې لکه ما ته بسنګ پته لګي نو تب سیاق سبق ته ګوري کنه مخکې ورستو بګوري چې لکه معنی ضرورت جو هغه اغلی کې استقبال والا معنی ضرورت استقبال والا باغله کوم فعل مضارع دغه والا ضرورت او حال والا خو چې کله قرینه موجوده وا مطلب دا چې کله د فعل مضارع سره سین او سوف ولا کېدل نو بیا به سره پر راځي دا مستقبل لپاره او چې کله د دې کې بدای کې لام تاکید مفتوحه ولا کېدل نو بیا به د حال لپاره راځي وګوره والسين والسوف تخصصه بالاستقبال وسين او سوف فعل مضارع لره خاص کوي د استقبال سره نحو سيضرب او سوف يضرب بیا په سيضرب او سوف يضرب کې فرق سره چې سيضرب د سين راځي لپاره د استقبال قریب او سوف يضرب راځي لپاره د استقبال بعيد واللام المفتوحه باللام او لام مفتوح بالحال او لام مفتوحه فعل مضارع لره خاص کوي د حال سره لکه لا يضرب لکه پوښ به معنی خاجي وزري نه اقوا دا خبره کوي چیرې په دې حروف اتین باندې بزا کوم حرکت وېما په حروف اتین باندې بزا کوم دغه ګوره کله پدای کې راځي په فعل مضارع معلوم کې یضربو یستخرجو یستنصرو یستكبرو کله راځي یکرمو نو باندې باندې بزا کوم حرکت وېما نو بروز کله تاسو ماضی چار حرف ولا قانون ویل کنه ماضی چار حرف ولا قانون کله چې په ماضی کې سلور حروفي برابر خبره ده په بریکټ کې برابر خبره ده کسلور ونه اصلي لکه دا حراجه او کسلور ونه اصلي نه وي بلکې درې پکې اصلي یو پکې خاص زائد وي نو دې ته ویل کې ماضی چار حرفي نو دې کې با علامت مضارع په مضارع معلوم کې با مضموم وي داسې بابونه چې دغه په شروع کې دای په ماضی کې سلور حرفونه دي سو حروف دي سو بابونه دي سلور سو بابونه دي افعال تفعيل مفاعله او فعلله افعال تفعيل مفاعله او فعلله نو افعال لك اكرم بریک درې حروف اصلي یو پکې زائد دي نو زو مضارع یکرمو او باب مفاعله ضارب سلور حروف دي درې اصلي یو زائد ضارب یضارب او بل ضرب یضرب باب تفعيل یو را پکې زائد ده او کلبا چې سلور اصلي دی مثال ده حرج یدحرج پوښښ نو چې کله یو باب د سوي چې د دې په ماضي کې سلور حروف راغلي وي په ماضي کې څو حروف راغلي سلور حروف راغلي برابر خبره ده که سلور نه اصلي وي او کدري اصلي او یو زائد وي نو علامت مضارع په مضارع معلوم کې بسوي په مضارع معلوم کې ځکه په مضارع مجهول کې اسم مضموم راغلي واښو به معنی په مضارع مجهول کې خو اسم راغلي په دې پوښتنه تاسو بیا دا چې کله د پری باندې علامت مضارع زمول کوم مضموم کوم نو بیا بزالک مجهول او معلوم کو فرق څنګه کوم نو په معلوم او په مجهول کې فرق د څه کې چې د مضارع معلوم ما قبل الاخر مکسور وي او د مضارع مجهول ما قبل الاخر مفتوح وي لکه یکرمو چې مجهول کې یکرمو یضاربو یضاربو یصرفو یصرفو یتحرجو نو ګره او د دې علاوه چې لکه ماضی چار حرفی نه وي درې حرفونه والی یا 15 حرفونه والی نو بدی کې بیا منګه دا علامت مضارع په کې مفتوح وي لکه ضرب یضربون نصر ينصر کرم یکرم او دا چې استخرج یستخرج استكبر یستكبر احمر يحمر احمار يحمار احدود يحدود دا ټول بابونه تاسو بروس کړ ویلي
وحروف المضارعه مضمومه، حروف مضارع مضمومه في الرباعي ورباعي كلمه کې، ورباعي عام ده کاغه درې وانه اصلي د سلوان اصلي او کتري اصلي یو ځای دي لکه يدحرج او يخرج، لان اصله يخرج، يخرج په اصل کې يخرج، سو په اصل کې يخرج، وصل لکه تاسو ویلي دي کنه چې يخرج نه يخرج څنګه جوړ شو؟ طرد للباب چې صرف پرې متکلم کې دوه همزاګانی یو ځای راتلې، او متکلم کې دوه همزاګانی یو ځای راتللې او دوه همزاګانی یو ځای راتلل، دا چونکې منه دي د تخفیف لپاره دی یو همزه حذف کړله ال ویلو کنه اکرمو ته جوړ شو، نو طرد للباب چې د باب ټولې سری یو شان دي شي، نو ال دغه موږ دا همزه ته کټ کړل. ومفتوحه فيما عداه دلیل علاوه چې کمینو ابا مفتوح وی لکه یضرب او یستخرجو، دلیل علاوه څه مطلب دی؟ یعنی په ماضی کې ضرور حرفونه نه راغلي، کدرې په کې راغلي او پنځه په کې راغلي دا په کې نه خاجي. اينما اعربوه او دا فعل مضارع معرب وي مع ان اصل الفعل البناء، وسوي کنه چې فعل مضارع معرب ده، نو اوس مخکې خو دا خبر وکړه به چې اصل په افعالو کې بنا نه، او دلته ماته چې فعل مضارع چې دا معرب ده پوه شو بلی باندې، نو فعل مضارع دا معرب ده ځکه چې د دې مشابهت ته د اسم سره، او اسم معرب ده جدا به هم سوي، خو شرط ولا اراده ده چې د دې فعل مضارع په اخره کې به نون تاکید او نون جمع نه راغلي، د دې په فعل مضارع په اخره کې به نون تاکید او نون جمع با کچرته د فعل مضارع په اخره کې نون تاکید او نون جمع راغلي وا، نو بیا به دا ځب بیا مبني وي، دا بیا سوي الکه وجه ولې به مبني وي؟ ځکه به مبني وي کنه چې لکه اعراب د کلمې په اخره کې راځي، اعراب په څه کې راځي؟ د کلمې په اخره کې، او دلته کې د کلمې په اخره کې نون جمع مؤنث به وشوي یا د نون تاکید ثقيله او خفيفه سره به وشوي، کته د نون جمع تلری کا نون تاکید تلری کا، نو بیا به څنګه پاتې نشي، او کله نو یو به د لری کې نه لری کې کنه لری کې، نو به مېس کې حرکت راځي، نو اعراب په اخره کې راځي، اګه د په اخره کې راولم، نو په اخره کې فعل مضارع نه ده، په اخره کې نون تاکید او نون جمع ده، لکه پوهیږئ باندې باندې نو دا څه کوم دي دا په کتاب کې نشته. وانما اعربوه او بشکل فعل مضارع دو معرب ګرځول الله مع ان اصل الفعل البناء، سره د دې چې اصل په اسماء کې څه شی په افعالو کې بنا ده، خدا ولې معرب ده؟ لمزارعته، مزارعت وزنه پیژنما اي لمشابهته، اي سره وجنا مشابهت وجنا الاسم فيما عرفت جدا خبره توسو پیژندل کنه چې دا فعل مضارع د اسم ترا پس څه کې مشابهت ده؟ په تعداد کې، په ترتیب د حرکات او سکناتو کې، په لام تاکید کې، او په حال استقبال کې. واصل الاسم الاعراب، اصل په اسماء کې څه شری وذلك او دا مضارع معرب کله وي اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع مؤنث، چې کله پدې کې نوی په وشوي د سره نون تاکید او نوی په وشوي د سره نون جمع، الهغه پوښتنه بلی باندې. واعرابه ثلاثه انواع، لذا ان شاء الله بیا سبب وجه په فعل مضارع باندې درې قسمه اعراب راځي، رفع نصب او جزم، رفع نصب او جزم. رفع په کله راځي؟ نو اصناف د فعل مضارع وسو ان شاء الله، هغه څنګه چې موږ د اسم متمکن اصناف ویلو، انا نه اصناف کنه، او دلته بعد فعل مضارع سلور اصناف دي. نو نن سبق کې موږ څه چلو کوله کانه یو موږ د فعل تعریف او د فعل علامات او غزاړه وې، او بیا موږ چې فعل په طریقې قسمه نه ماضي مضارع امر او وجه د حذر بغیراله چې فعل بقالینه د دوه حالونه یا به اخباری یا به انشائی، که انشائی جو امر دی او که اخباری، نو بیا به دوه حال قالینه یا به شروع کې د حروفاتین او حرف راغله یا بنه کلاتین نه په حرف راغله او جمله مضارع او کنه راغله، بیا څه شي فعل ماضی ده. ماضی څه ته ویل کېږي؟ فعل دل على زمان قبل زمانك، چې هغه فعل چې دلالت په هغه زمانه باندې چې ستاره زمانه نه مخکې وي، او فعل ماضی په مبني په فتح باندې چې کله د دې په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نه وی راغله او واو پکې نه راغله، کله فعل ماضی په اخره کې واو راغله نو ماضی مبني وي په سم باندې، که په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک راغله نو بیا مبني په سکون باندې. بیا مضارع څه ته وایي؟ دا هر هغه اسم هر هغه فعل دی لګي چې د اسم سره مشابه وي او په شروع کې د حروف اتین او حرف راغلي، د اسم سره د اسم فاعل سره دا
مشابهت لري په څلورو سيزونو کې اصل په اسماء کې اعراب دی اصل په افعالو کې بنا ده فعل مضارع دا مبني معرب وي ولې معرب وي ځکه چې اسم سره مشابهت راځي د فعل مضارع په اخیره باندې با د علامت مضارع باندې به کوم اعراب وي نو وايي کې ماضي چار حرفي کله په ماضي کې څلور حرف نه نو بیا په فعل مضارع مضموم وي او علامت مضارع او که چرته درې بګي یا بګي پنځه وي نو بیا به مضموم وي لکه پوه شو باندې یاد بشي واړو